شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. زه د هر څه نړوان دی د جانی خیل کوم هر کور هر مشر او هر کشر سره زه د ولی باغ د کور پیس او د باچا خان د پیروکار پیس د ټوله پارټۍ د اړخه تاسو ته حاضر شویم او موږ ستاسو په غم او ستاسو په درد کې تاسو سره مکمل شریک یو. حقیقت دا دی چې موږ ډېر بدبخته قوم یو. حقیقت دا دی چې موږ ډېر بدقسمته قوم یو چې په دې داسې موسم کې د نهر وزونه زمونږ د وجود ټوټې پښتون قام د جان خیلو په شکل کې دلته ناست دی د خپل شهید تابوت مخامخ ایښی دی او زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ د ریاست نه به دې وخت پورې څوک غمرازۍ له هم نی راغلی. زما په خیال مطالبې کول منل زغمل اخو ډېره لرې خبره ده. او بیا چغې وایي چې په پاکستان حکومت د پښتنو دی. بیا چغې وایي چې په حکومت کې ټول خلک پښتانه دي. زه افسوس سره دا خبره کوم چې کم پښتون په خپل قام او په خپله خاوره نه خفه کېږي دغې ته موږ پښتون نه شو ویلی او نه دا پښتانه موږ زغملی شو. دا په دې قوم کې تاسو خپل نوکران پیدا کړي دي ولته هم بوتلی دي. ګنې یو پښتون به ناست دي او دی به پښتوني او دی به د خپل قام په غم غمجن ني. زه داسې پښتون ته پښتون نشم ویلی. زه تاسو له مخکې م راغلی وم کله چې دغلته د څلورو ځوانانو جنازې پرتې وې. ما هغه وخت هم تاسو ته حاضري کړې وه او نن یو وارې بیا انګریز ورته وي اګینسټ آل د آډز هر سم پلته ووال او الحمدلله په یکجهتۍ کې تاسو له راغلي یو او تاسو ولیدل چې څوک خپل قام له راتلل غواړي د هغې لارې د چا پلار هم نشي بندولی. موږ الحمدلله د اشنغر پېښور بونیر سوات د ټولې صوبې نه ملګري دا د راغلي یو او موږ تاسو له راتلل غوښتل زموږ لارې د چا هغه پلار هم نشي بندولی. ځکه چې موږ په دې اراده راتلو چې موږ د دې جرګې ته حاضري وکړو. موږ نه سیاسي پوینټ سکورینګ کول غواړو او نه به یې وکړو. د ذات په سطح زه ټول قام ته دا یقین دهاني ورکوم چې هېڅ لالچ انشاءالله ذاتي نه لرو. د باچا خان وینه ده هغې باچا خان چېرته ذاتي لالچ نه دی لرلی نو انشاءالله د هغه اولاد به هم چېرې ذاتي لالچ ونه لري. کو موږ راغلي یو نو څنګه چې زمانه مخکې ډاکټر صاحب وویل زموږ په کور دا حالات تیر شوي دي. موږ عوامي نیشنل پارټي د هغې مبارزې نوم دی چې د هغې 100 کاله پوره کېږي
او زکوی په سلورم پشت کې الحمدلله په دې سلو کالو کې د پښتنو په خاوره چې کوم ځای ظلم شوی دی چې کوم ځای جبر شوی دی اول باچا خان او خدای خدمتګار او د هغې نه والا تر دې وخت پورې د هغې تسلسل او انشاءالله تر قیامته پورې چې د باچا خان بابا دا سرن سور نشانې په دې سري چې په کوم ځای پښتنو سره قام سره ظلم کیږي موږ به انشاءالله د ظالم خلاف مظلوم سره څنګ په څنګ دا ما د خپل ژوند یو قانون ګرځولی دی او انشاءالله خپل قام ته به یې ښیم او خپلو بچو ته به موږ هم دا زده کوو. ګرانو وروڼو زه په دې پوهېږم چې امن د هر قام د هرې قبیلې یو بنیاد دی. هلته روزګار نشي کېدی چېرته چې امن ني، هلته تجارت نشي کېدی چېرته چې امن ني، هلته بنیادي ژوند نشي کېدی چېرته چې امن ني. او دنیا چې نن په دې 21مه صدۍ کې تاسو ګورئ چې هیومن رایټس خو پرېږدی په امریکا کې د سپي او د پیشو تپوس کېږي لګیا دی. کم قومونه ته چې ځان ته ترقي یافته وایي د هغې قام تکل وکړئ په هغې خاوره به ځناور سره هم ظلم نه کېږي. انسان خو ډېره لویه خبره ده. نو موږ بیا بدقسمته په داسې دور کې ژوند تېروو چې په دې دنیا کې د سپي او د پیشو تپوس کېږي خو د پښتون تپوس نشته. او که موږ سوچ وکړو نو موږ په حیثیت قام په دې هر څه کې پوره مجرمان یو. زما والد صاحب به خبره کوله وي د افسوس خبره دا ده چې کور د پښتون استعمالیږي. نن په جاني خیلو کې زه دا علم لګیم ګوټ کې څوک دي، بیټ کې څوک دي، کور د پښتون، ټوپک د پښتون، سینه د پښتون، کالتوس د پښتون، اوږه د پښتون، ډز پښتون کوي، مري پښتون، د اسلام په نوم دا کومه پښتو دا کوم اسلام دی. په سوات کې چې کله دا دهشتګردي منظم کېده نو زما یاد شي او د مشرانو به م یاد شي زمونږ د سوات عوام راووته او فضل الله له د خپلو غوږونو نه او د امیلونو یې ور وویشتل چې واله جهاد پې وکړه. جهاد په چا وشو؟ په سوات وشو. نو دا کوم اسلام دی؟ زما خو هغه مذهب دی چې زما مثال د مذهب د دنیا د ټول نه لوی هستي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او بیا هغه مثال قائم کړی دی. یو خو د کمزورۍ جنګونه و، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق. خو کله چې د مسلمانانو زور راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ او په مکه واپس حمله وکړه او فتح کوله. پښتنو تاسو په هغه وخت کې د نبی کریم خطبه اورېدلې ده او که چا نه اورېدلې مهرباني وکړي دا هغه خطبه واورئ په کوم وخت چې رسول الله د خپلو صحابه کرامو سره د مدینې نه مکې ته راغی او په مکې ورته قبضه یې کوله خپلو خلکو ته یې څه حکم کړو. زه ته غټ غټ ټکي راغونډوم سپینګیري ته به څه نه وایې، زنانه ته به څه نه وایې، ماشوم ته به څه نه وایې، زناور ته به څه نه وایې، اونې ته به څه نه وایې. تاسو سره که څوک جنګ نه کوي هغه سره به جنګ نه کوئ.
کچره څوک په جماعت کې یا په خپل عبادتګاه کې یا په خپل کور کې یا هغه وخت یو ښځه وه زما په خیال هنده نوم یې و ما نه اوس نوم هېرېږي چې د هندې دا مشهوره کیسه ده چې د حمزه علیه السلام د زمونږ د رسول الله تره چې په حق رسېدلی و د هغه ځیګر یې خوړه زما رسول الله ووی چې د هندې په کور کې هم څوک پناه والي تاسو به ورته څه نه وایې دا کم اسلام دی په کم کې چې ګلالي بچي مري په کم کې چې سپینګري مشران مري په کم کې چې په تماکو کې زمونږ خویندې میندې مري په کم کې چې په سکولونو کې زمونږ ماشومان طالب علمان مري شهیدان کېږي په کم کې چې په جماعت کې ولاړ زما پښتانه خپل خدای ته ولاړ دي او هغه شهیدان کېږي ما نه بله ورځ چا تپوس وکړو تللی ومه د چین سفیر سره مې ملاقات و نو ما نه د چین سفیر تپوس وکړو وي زه تا نه معلومات کول غواړم وی دا طالبان آیا په پاکستان کې اصل اسلامی قانون راوستل غواړي ما وی نه صاحبه معافي غواړم ما معافي غواړم د ټول نه لوی سوال دا دی چې نوم د اسلام نوم د طالب نوم د مدرسې نوم زما د مذهب نوم زما د جهاد استعمالیږي خو افسوس اسلام نه راوستل غواړي د امریکې منشور دی او د امریکې په منشور کار کوي د امریکې قانون راله دلته راوستل غواړي ګنې اسلام راوستل خو آسان کار دی خو د ولی خان بابا خبره چې اسلام راولي نو دا هغه یو تقریر دی یو څو ټکي ترې اوچتوم په هغې وخت کې به ضیاءالحق صاحب ډېر وی اسلام راولم او اسلام راولم نو هغه ورته وی چې اسلام راولي نو اول خو به اسلام تا نه دا فتې کوزوي ځکه چې اسلام کې کور کمانډر جرنیل کرنیل دا خبرې نشته چې جنگ به خالد بن ولید به مشر و چې جنگ بنو خالد بن ولید به یو عام سړی و نه بیا میډلونه شته نه بیا فتې شته او ولی خان بابا ورته هغه وخت کې وی چې د اسلام کې راغلی دي چې د چا پشان جامه چې ته د هغې پشان ښکارې ستا وردي د نسوارو ده دا وردي به درنه ول اسلام وکاږي اسلام نه راولي خو د اسلام په نوم یې دکان ګرم کړی دی د اسلام په نوم د امریکې نه پیسې را روانې دي سوچو کې امریکا د اسلام په حکومت خفه کېږي او هغه غواړي چې اسلام دې راشي زه دا نه منم ګرانو وروڼو زمونږ ګناه دا ده چې موږ سوچ نه کوو زمونږ ګناه دا ده چې موږ زده کړه نه کوو خو چې مولا څه ووایي هلکه بس وي دغه د پلار به نه منو او د مولا صاحب به منو او بیا دونه کار زمون قام کې شوی دی چې افسوس افسوس او افسوس زمونږ د قام خلک دغه خلک په پیسو واخلي او زمونږ د قام خلاف استعمال شي ما ډاکټر صاحب ته الله دې قدر وکړي الله دې د ټولو هغه قدر وکړي چې زمونږ کور کې دا غم راغلی و او موږ له راغلی دي ما د هغې غم نه فایده واخیسته او ډاکټر صاحب ته ما وویل چې ډاکټر صاحب ډېر غور به کوو دې مسلو ته دا مسله د یو کور د یو کلي د یو قام د یو خاندان نه ده دا مسله د لر او بر افغان د پښتنو ده د ټول پاکستان ده زه نن هم دا ویم چې باید زه راغلی یم زما ملګري راغلي دي ستاسو جرګه ده ستاسو مسله ده تاسو به فیصله کوئ موږ به در سره ودرېږو انشاءالله خو دې فیصلې سره تړلې دا فیصله به هر سړی ځان سره هم کوو چې د هر هغې قدم نه به ځان ساتو
زمنګ د کم قدم نه چې زما خاورې او زما قام ته نقصان ملاویږي. دا ښېګړه به تاسو کوئ چې خپل قام به د ګډ او د بیډ نه راغونډوئ. د دې نه دوستي ښه ده او نه دشمنی ښه ده، بلکې اصل جنگ موږ ته دا دی چې دا نظریه ختمول دي. د اسلام په نوم قتل و غارت حرام دی، بلکې اسلام دا وایي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل عام دی. زه به انشاءالله په خپل کوشش ما نن بیا ډاکټر صاحب سره خبره وکړه، دی به خپله صلاح مشوره وکړي. زما دا صلاح ده چې ډېر زر د موږ ټول پښتانه که هغه سیاستدانان دي، که هغه په سیاستدانانو کې بیا د هر مکتبه فکر دی خو چې ځان ته پښتون وایي، او که بیا سیاستدانان نه دي، تحریکونه دي، پښتونخوا ولسي تحریک، پی ټی ایم یا نور داسې تحریکونه بیا دغه سره تړلې زمنګ د پښتنو د نورو مکتبه فکر وکیلان، ډاکټران، استادان، پروفیسوران، تاجران چې دا ټول منګ راغونډ کو او د چا په کور نه په دې دشتو کې راغونډ شو چې زمنګ ملمستیا، زمنګ میزبانی، زمنګ خاوره وکړي. دا نه چې زه په لاس اوچت کړم او بل په لاس اوچت کړي. او موږ ټول پښتانه په دې متفق یو، څوک په د شوق نه متفق یو او نور به د مجبورۍ نه په متفق کوو. خدا کومې مطالبې چې ستاسو دي، عوامي نیشنل پارټي د روز اول نه دا مطالبه د خپل قام دپاره کوي. موږ په خپله خاوره امن غواړو. موږ طالب دهشتګرد په یو شکل کې هم نه برداشت کوو او نه آئیني او قانوني په دې خاوره منو، بلکې دې نه یو قدم مخکې موږ خپله خاوره د بلې خاورې خلاف استعمالېدو له هم ورکولو ته نه تیار یو او نه ورسره منو او تر اخري دمه پورې به مخالفت کوو. موږ د دې هم حامیان نه یو چې زما خاوره د استعمال شي او افغانستان د پې تباه شي، یا زما خاوره د استعمال شي او بل ځای د پې تباه شي. نه، څنګه چې ځان له امن غواړم داسې بل پښتون له من امن غواړم، داسې مسلمان له امن غواړم او داسې کافر له امن غواړم. امن د هر چا بنیادي حق دی او زه به انشاءالله خپل اواز اوچتوم د دغې امن دپاره. تاسو سره شریک انشاءالله زه یو ځل بیا دا خبره کوم چې څه وخت ستاسو ضرورت وي ما ته به یو غږ کوئ. زما ملګري ستاسو د دې کلو علاقو زما ملګري د جاني خیلو کې نیشنلیان دي، بنو کې نیشنلیان دي، وزیرستان کې نیشنلیان دي، دا ټول به انشاءالله ستاسو په غم درد کې شریک وي. دونه به تمه کوم چې مشران هره فیصله کوي کوشش به کوي چې خپلو کشرانو له او خپل قام له نور تاوان راونړي، ګټه راوړي. او په دې در سره بالکل متفق یم چې دا سلسله ختمول پکار دي. موږ یو مړي ته نشو جوړلی، موږ یو مړي ته نشو کېناستی. الله چې وجني هغه زورور دی، خدای دپاره زموږ دا کور ولا تاسو مه وجنئ. د دې ځای دا مسله چې څونه پیچیده ده عمره به زما خواست تاسو یو تن ته چې سوچ بدلول پکار دی. ټوپک سره نفرت پکار دی، تعلیم سره مینه پکار ده، تعلیم سره محبت پکار دی. او خپل ماشومان دې ته جوګه کې چې هغې د ټوپک په ځای کتاب او قلم راوالي. ستاسو د مکین درونو او د همزونې درونو او ټول قام سره په دې غم او درد کې شریک. ما عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا ته دا هدایات کړي دي چې انشاءالله سبا به په ټوله پښتونخوا کې
په هر ضلع کې د پریس کلب او بار منګ احتجاج کوو دلته کو میډیا نشي راتلی ستاسو بیان به انشاءالله منګ میډیا ته کور کور ته رسو هغې ته به حواله کوو د دې ټول هر څه خلاف به انشاءالله موږ سبا آواز اوچتو او څوک پښتانه چې ما اوري مهرباني دی وکړي په خپل کلي په خپلو علاقو کې دغه سټرایک کې هړتال کې شریک شي د خپل قام سره د خپل مرګرو سره د خپل رونو سره شریک شي یو आवाज شي زمنګ مسلې حل په اتفاق کې دي موږ به اتفاق هم یو موږ چې ترسو پورې یو شوي نه یو بالکل زما سیاست خپل دی د مولا سیاست بخپلی د منظور بخپلی د بل بخپلی خو په دې کومو نقطو چې موږ متفق یو پکار دی چې موږ ټول د په دغه متفق شو او د قام دپاره د یو لار وکړو زه ګرانو وروڼو په دې موجوده حالات چې زه انم او زه به ورته تاسو دماغي طور تیاروم چې حالات نور هم خرابې ته روان دي یو وارې بیا پاکستان د افغانستان دپاره خپلې منصوبې تیارې کړي دي او یو وارې بیا هغه لوبې روانې دي زه به دونه خواست وکړم چې هوښیار قام هوښیار ولس او هوښیار ریاست د تاریخ نه زده کړه کوي تاریخ وګوره په تیرو 500 کالو کې د افغان جهاد په نوم آیا ګټه ډېره شوې ده که تاوان ډېر شوی دی که ما نه د قام څوک تپوس کوي موږ ګټه نه ده کړې موږ تش تاوان کړی دی لہذا سبا به موږ ګټه ونه کړو موږ به تش تاوان کړو افغانستان کې د جهاد ضرورت نشته که څوک د جهاد شوقیان دي زه ورته کله عام اعلان کوم چې تاسو په مسلمانانو خفه کېږئ تاسو جهاد کول غواړئ مهرباني وکړئ کشتۍ به درله زه وکړم فیسونه به هم زه د پښتنو نه چندې وکړم تاسو له به والم همت وکړئ لاړ شئ فلسطین ته د اسرائیل خلاف جهاد وکړئ هلته د جهاد ضرورت دی پښتون قوم منیس القوم مسلمان دی او د مسلمان په خوره جهاد نه دی شوی لہذا دا تور نوم نور ختمول غواړي دا اسلام زمنګ مذهب نور منګ دې طرز کې سپکولو له نه ورکوو منګ به د خپل مذهب د خپل رسول د مینې هغه علمبردار انشاءالله ځان نه جوړو او دنیا ته به دا پیغام ورکوو چې پښتون منیس القوم مسلمان او مسلمان د خپل رسول د لار د مینې د محبت د امن د یووالي او د ښېګړې خلک دي زه مشکور یم اجازت به درنه غواړم د ټولو پښتنو نه انشاءالله زما پارټي به هم در سره وي زما چې کله ضرورت وي ډاکټر صاحب به ما ته حکم کوي زه به حاضر یم ستاسو ټولو ملګرو ته یو ځل بیا مشکور یم راغلی ما سره چې څونه ملګري دي د هغې شکریه ادا کوم انشاءالله دا د بابا دا نظریه د پښتون قوم سره ودرېدل او عدم تشدد دا به کور په کور خورو ډېره مهرباني والسلام